السلام علیکم. زه حمید الله. تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل یا فیسبوک پیج. دوستانو نننۍ ویډیو زموږ په دې ټاپک باندې ده چې موږ به د یو نمبر ډیټا څنګه راوباسو، هم په صحیح طریقه سره. زیات کسان هغه ته د غلطو نمبرونو رینګ راځي، هغه وایي چې زه د دې نمبر ډیټا راوباسم چې دا څوک دی، هغه بار بار تنګوي. نو نننۍ ویډیو زموږ په دې په باره کې ده. راځئ د موبایل سکرین ته چې دغه مکمله طریقه تاسو ته وښایم. ښه ملګرو، دې لپاره موږ دوه طریقې اپلای کوو. ستاسو موبایل کې چې سکیچ اکاونټ وي نو هغه به تاسو د هغه په ذریعه سره هم تاسو معلومولی شئ، نو هغه په ذریعه سره تاسو معلومولی شئ. تاسو به راشئ خپل ډایل پیډ ته او دلته به سرچ کوئ، SEARCH به تاسو اوکې کوئ. تاسو دا اوکې کوو، بیا به دلته راشئ، ایک به دلته سلیکټ کوئ، بیا ایک سلیکټ کوئ، بیا چې کوم دی جیسکیش او ایزي پیسه دواړو باندې به اپلای وکئ. تاسو زه جیسکیش اپلای کوم. دلته تاسو هغه نمبر سلیکټ کوئ کوم نمبر چې تاسو ډیټا معلومول غواړئ. نو زه هغه نمبر پیسټ کوم، ما پیسټ کو او دلته به تاسو لږې شان روپۍ سلیکټ کوئ. زه ورته یو 100 روپۍ سلیکټ کوم، 50 یا 100 روپۍ به تاسو سلیکټ کوئ. دا تاسو سلیکټ کوئ نو دا تاسو کتی شئ چې هغه نوم دې نوم راغلی چې دا په دې نوم باندې دی. راځئ دویمې طریقې ته ځو چې دویمه طریقه به څنګه اپلای کوو. دویمه طریقه موږ اپلای کوو. دویمه طریقه چې کوم دی، تاسو یو ایپس ضرورت دی، هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. چې تاسو ډاونلوډ کړئ پلی سټور کې ډېر په اسانه میلاویږي، نو تاسو به هغه اوپن کړئ. دا ایپس دی چې تاسو اوپن کو، تاسو دغه شان انټرفیس کولاو شي. نو بیا به تاسو سروس 1 او سروس 2 سروس 3 تاسو چې کوم یو کلیک کوئ. زه 1 کلیک کوم. تاسو چې 1 کلیک کو، دلته هغه نمبر ولیکئ کوم نمبر چې تاسو ډیټا راوباسئ. هغه ما کاپي کړی، تاسو به ولیکئ. زه دا پیسټ کوم او دلته دا سرچ اپشن چې کوم دی تاسو کلیک کړئ. دلته بیا لاندې راشئ او هغه ډیټا به تاسو له درکړي. عقیل عریف نام یې دی او دلته CNIC نمبر یې دی او دا ایډرس دی. دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې خپل نمبر ډیټا راوباسئ. او دوه طریقې دي، جیسکیش باندې اپلای کوئ. جیسکیش باندې تاسو له ډیټا درنکړه، بیا تاسو دا ایپس اپلای کوئ. نو یو کې به تاسو له خامخا ډیټا درکوي. او دا ایپس چې کوم دی دا زیاتو نمبر یې اکثر نه دغه کوي، یو نیم نمبر ایډرس راوباسي، هر یو نمبر داسې نه راوباسي. نوی ویډیو دغه باره کې ومونږه. نو نیکسټ ویډیوګانو سره میلاویږو. الله